أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو اللہ پاک دا ہر عبادت دا پارا یو وقت او ٹائم مقرر کرے. دا مرگ دا پارم یو ٹائم مقرر دے. بے وقت او بیٹے مچاتا موت او مرگ نراز. زمن او استاسو پا ذہن کی او زلونو کی دا خبر دا چه انسان باندے عمر تیر شی او بوڑا پیتا ورنزدیش 70 75 80 سال تا عمر ورسی نو بیا مرگ راځي. او دا معلومات د سنه کی دا معلومات زمن او استاسو دا اعمالونه کی زمنګ او استاسو عملونه داسې دي چې دا مرګ بچر ترازی خو کله برازي. زمنګ او استاسو عمل داسې نه دی چې په هغه کې آخرت ښکاري. ټول کوشش دنیا دا پاره دی. ټول چند خلق چې د هغې په زندګو کې او اعمالونه بتا ته دا معلومه شي چې دا د آخرت خلق دي. باقی یو دنیادار نه دنیادار سړی سره کېنه خدای درته نه یادي آخرت درته نه یادي میزان عدل او پوری صراط درته نه یادي
جنت او جهنم درته نه یادي ولې د عمل داسې دی چې آخرت پکې نه ښکاري زیات نه زیات هغه سره چې کوم خبره ته ډسکس کې نو به د کاروباري او د دنیا خبره وي همدا سیده و کنه ده او د کېږي بن را ده ځکه چې خوب زمام نه دی پورا او چې زمام نه پورا او ستاسو نه پورا بیا کار ټیک نه دی دیوال ته لږ را مخکې شډړې مو ہے لږ ویښ کې نه بیدار ځکه چې تاسو څنګه وده شئ بیا دا خوب په ما باندې مټېک کوي نو چې په منبر زه ته وده شم الله عمل شه بیا داسې مه کوئ سستیم یو بلا ده او مصیبت دی خدای دې موږ او تاسو نه ختمه کړي موبایلونو را کې دا شی رانه نه ایست هغه سستی او کاهلی چې دا تبعی کور دی او دینه د الله پیغمبر پناه غوښتي ده چې الله د کسل نه د سستی نه اوساتي نو بعضې خلک دومره سستی چې په یو اړخ باندې په ګنټو پراته نسوارې خوله کې او توبدان ورته مخامخ پروت دي د دې بل سایډ د اړولو توفیق هم چې دی نه ورکوي الله لکه دې پر یو سایډ باندې خوشحاله دی 15 غنټې پروت دي دی کسل نو سستی نه د خدای پیغمبر پناه غوښتي ده ګوره خدای دې موږ او تاسو ته پناه نصیب نو دا هر یو سیز د پاره خدای پاک یو ټایم او وخت مقرر کړي د منځ د پاره خپل وخت د زکات خپل وخت د رمضان شریف خپل ټایم دی د جمعې ورځ معلومه ده د اختر معلومه ده د حج معلومه ده خدا سی او دو سیزونه چې دې د پاره نه د ټایم شرط شته او نه چې دې ورته د وخت شرط شته دی سشي نو ورته د وخت شرط شته د ټایم او نه سخاص وخت کې دا کیږي ګوره هر وخت یې کولی شي دو سیزونه دي تقوا او د الله ذکر چې دې وخت نه دی معلوم کم سیزونه دي تقوا او ذکر نور د ټولو عبادتونو ټایم او وخت معلوم دی خو د دې ټایم او وخت هر وخت علماء کرام ناس هغه خزا چې هغه منس سپیرټ پیراشي ماهواري ادا الله کتاب تلاوت نشي کوله احادیث نشي لوسته قرآن ته ګوتی نشي وروړې طواف نشي کوله جمعه ته نشي راتله لیکن هغه په دې وخت کې د خدای پاک ذکر کولی شي دا یو ځان له مسله ده چې قران کریم کې د سړو ذکر ډیر دی هر ذکر سړی دی په خزو کې د یوې خزي ذکر دی چې هغه بیبي مریم لیکن یو حکمت ته او داسان ته ډېر لوی مسله ہے قران کریم کې د سړو ذکر ډیر دی نو د خزي چې دا کم پیریډ چې په دې ماهواري کې تیر شي سلور 15 ورځې نو دې د خدای پاک ډیر ذکر وکي ځکه دا سلور 15 ورځې د عبادتونو چې او د مونږ نه محروم شو نو قران تلاوت نشي کوله باقی ذکر کولی شي
که غریب دے اغتم د تقوا ضرورت تے، که مالدار دے اغتم د تقوا ضرورت تے. مالدار سړی سره کینی دو سلور د کاروبار خبرې به وکړي، هغه مالدار ډیر کم دی چې تا ته تقوا وښي او تا ته وایي چې د الله پیغمبر فرمایي چې تاجران به روز قیامت د انبیاء کرامو، صدیقینو، شهداو په صف کې به الله پاسي. دا خبرې درته نه ښي، دا هم درته نه ښي چې دوکه به نه کې الا ماشاء الله. ډیر کم چند لکه سمرقند کې یو بزرگ دی او د کپڑے روزگار کوي او کسٹمر ورته ولاړ دی او کپڑا ورته کټ کوي او شونډي خوځي. دی کسٹمر نه مالک ته ویل دکاندار ته چې سیب ما سره ډیلینګ هم کې کپڑا ما باندې خرڅه او شونډي هم خوځي. وې زه 24 घंटे د خدای ذکر کوم، بس تارا ته ویل دومره کپڑا کټ کا زه په اورسیدم، باقی زما دا شونډي دي چې مړشم دا شونډي به ودرېږي کني چې تر سو ژوندې په دې به ذکر د الله جاری. داسې کاروباریان نشته. چند خلق دنیا کې داسې دي چې هغه د آخرت خلق دي، هغه علما دي، صلحا دي، نیکان خلق دي، هغه آخرت سره بالکل نږدې دي او دا آخرت ورته داسې ښکاری نږدې چې بس مرشم زما رب سره ملاقات ته او یا د جنت فیصله ده یا د جهنم فیصله ده، بل خبر نشته پکې. دی علماء سره چې خلق کینی په دی وجه کینی چې دا د آخرت خلق دي، دینه بل دنیا خبره نه اوري د غټي، بلکې د دنیا مذمت به بیان نه چې دنیا خشه نه ده، بس بقدر ضرورت، بقدر ضرورت. چې مرشي شه چا قرض در باندې نه، د چا حق در باندې نه، او په داسې حالت کې درته مرګ راشي چې اخره خاتمه دی ایمان سره او ټول رسته ضرورتونه دی الله پورا کړي. بس نو د ذکر او د تقوا ګور ټیم نه معلوم، کبا چې وخت هغه تم د تقوا ضرورت ته ولی تقوا بکی نه دا بچی نشي کوله چې تقوا پکې وي. نو زمنګ په ملکی کورونو کېبل چې تارونه لګېدلي کدا سي متقی بچاوي نو دا ټول د کېبل تارونه وای چې کم دی لاندې اډر کړي وای چې دا اوس وځوي دا بند کړي. که تقوا پکې وي نو دا سره ماګانې به بند کړي وي، او که تقوا پکې وي نو دی بازار والاو ته اعلان کړي وي چې ګور ناب طول کی کمیونه کوي، ګور پوره یو قوم خدای پاک پوره یو قوم چې دې هلاک کړي او تباہ کړي، ګور ناب طول کی کمیونه کوي. ګور زما استاد علاقی مجسټریټ او کمشنر اغیله د امونو کریټونه ورزي، اغیله غوخي ورزي، اغیله د کانو قیمتي کانو تحفه ورزي، اغیله سپلې او پیزار ورزي، اغیله نقد ورزي او کیش ورزي، اغیله سټونه ورزي قیمتي دارشین نه. هغه تقوا مقوا نه پیژني، هغه شراب او بوتل پیژني او خزه پیژني، هغه ذکر نه پیژني او نه هغه په زړه کې چې کوم دی د خدای عظمت پروت دی. نو که تقوا پکې وي
یو لاندې ورکوټي افسر کې چې هم تقوا پیدا شي ټول علاقي نظام بری ټیک شي د کور یو فرد متقی شو ټول کور چې دی الله تعالی و تقوا دار او متقی او پاک وګرځي چې مشر خپل لګیا دی د سحر د فجر پوری هغه چې د انډیا فلمونه ګوري او چې د پاغي باندې په ګوګل کې دنه ورننوته او په یوټیوب کې دنه ورننوته دی او فیسبوک کې دنه ورننوته دی هغه کې تقوا کم زینه رااله هغه په خپل نه سحر موزنه کوي پتا سو وېسو کی اوس یو مسلمان سره د سحر د سکول فکر شته د ماشومان د لباس فکر ور سره شته د خکور فکر ور سره شته د خ پیزار فکر ور سره شته او د خزه جوړولو فکر ور سره شته لیکن خپل ځان په باره کې او د اولاد په باره کې د تقوا د الله نه د یری او د ذکر چې خدای یاد کړي دې فکر نشته ور سره هغه یو پیر صاحب هغه ته یو دو مریدان ورل وی موږ در سره بیعت کو نو بیعت یې جو سره وکړو ډیر ضمانت یې رشوه نو دوړه مریدان را لږي وی پیر صاحب کدا خلافت مونږ ترا کې نو ستاډه رغټه مهرباني وای مونږ ټول خپل سبقونه پوره کړی وی ټیک شو یو سړی اولیګا وی یو دو چرګان راوړل څه شی راوړی چرګان یو دو چرګان یې راوړل یو خلیفۃ ورکه مرید ته او یو بل ته ورک ویل دا دواړه چرګان می درکړه دا سکار وک چې دا په داسې ځای کې حلال کړي ذبح کړي چې تاسو هیڅ کوم اونګوري نو بیا چې راشي نو زما خلافت ورکم تاسو دواړو مریدانو کې کم کلمي بیوقوفمی یا خلافت ته خوشحالي چې بسر می دستاری او ذکر او ډالې را رواني مطلب دا دی او خېټه می غوړی نو سني پیران هم داسي دي ډېر کم پیران دي چې الله والا مریدانم چې د کاسو شوقیان دي او پیرانم هغه یو بریلې مولا حلوا ورته چار وړي و وړې په ماړه خېټه وخوړ او بس وېدا سکړ وی الله الحمدلله خدای استعالی اخلاق شکر وی ډیر شوق مې دی چې لاړ شم او میدان جهاد کې والوزم او شهید شم او ټوکړي ټوکړي شم خصوصم میدان جهاد تتلې نشم او دا د الواډه کې کاسې راځي پدې کې را د سوک بم نه کړي او زتلې نشم میدان معسكر ته نو بس د الواګانی بخرم نو دواړو ته چرګان ورک نو یو مرید نسی زنګل ته اوت دشت ته نو چرته د غنو پټه مخه ته ورغ نه غنو پټی ته ورغ دنه نه وته چرګی حلال چرګی چې حلال کا بس لک سات بعد راغی وی سیب دا واخل حلال وی بل وی را روان دی هغه ژوندې چرګ را په مخه کړي الکه وی چرته دی حلال کا وی بجی چې داسې لاړم داسې بس د غنو یو پټه راغی او بس ایت نه نو تم چاون لیدم هغه تر خلافت قابل نه پنه قابل داسې زیشته چې تاسو نشی کته انسانانو اونکتی الله رب العزت خو کتی کنه سمیع او بصیر ذات ته د خدای نه خو پټ نشو کنه نا غتا د انسانانو نه یو سیټ تشوي دا سیزه پیدا کی چنت تاسو ګنو ګوري دا بل مرید دې کې استعداد او صلاحیت ډیرو داراغه او خپل پیر سیب ته ژوندې چرګ واپس کا وې سیب ما خدا سیزه ون لیدو چې چرته تلم او چرته سمره خاموش او پټ زیو
بس الله براتو درې مخه ته بشو چې الله خو می ګوري کنه او حضرت فرمایلی چې څوک ته ونه ګوري نو رب خو ګوري ما اوس دا څوکم هغه ته دستار په سر کو ته د خلکو اصلاح وکي ته د مخلوق اصلاح ان شاء الله کولې شي واخله دا پټکي او تا ته خلافت او دا چا چې لړکړې ورته الزا ته نور خواریو کا تاکي لا استعداد نشته د مخلوق د صلاحیت نو که غریب دی او که فقیر دی د تقوا ضرورت ته ورته د ذکر ضرورت ته ورته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وم اسمان کی یو فرشتہ هغه فرشتہ چې کلنه الله پیدا کړی دا الله اکبر هغه چې په سجده باندې پرته ده او د قیامت سحر پوری هغه په سجده باندې پرته ده د قیامت پورس چې هغه به سر چې د سجدې نه راوچتایا د قیامت پوری په سجده باندې پرته ده بیا د قیامت پورس به هغه سر راوچتای بیام چې د خپل عمل به ورته ډیر زیات کمزوري ښکار شي او حدیث مبارک کی راضی جناب رسول اقدس صلی الله علیه وسلم فرمای عائشہ صدیقہ دا ځان بچ کا د وړو وړو ګناهونو نم ځان بچ کا ګورا د وړو وړو لغزشونو نم ځان بچ کا دا واړه ګناهونه ګوره دا آخرت کې ډیر درانه جوړیږي ګوره ډیر زیات درانه شي او د دې په باره کې به هم تپوس کی ان للمتقین مفازا متقیانو لپاره کامیابی ده والآخرة عند ربك للمتقين آخرت هم د متقیانو د پاره ده وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ګوره د قیامت په ورځ چې کوم د دوزخ د پاسه کم پل جوړ دی دی باندې ورود او انټری کول په دنیا کې داسې یو د سا والا شی نشته چې په دې باندې لاندې جهنم دی اور دی دوزخ دی او په دې پل باندې تیریدل دلتم الله جل شانه فرمای ثم ننجي الذين اتقوا په دې پل باندې تیریدونکو چا کې چې تقوا دا او خوف دی او د الله یره دا او خشیت ته پکې هغه تقوا دار خلق په دې باندې تیر کما ونذر الظالمین فیها جثیا او نافرمان خلق سرکش خلق فاسقان فاجران او د الله او د رسول نافرمان خلق هغه ظالمان خلق چې هغه کفر کړي شرکی کړي دي دین او اسلام ته سپک کتلی دي هغه به الټه مخ چې لاندې دي پولنه په دې اور د جهنم کې غرزوما ګور تقوادار دوستان بری د قیامت پر ورځ هم پکار شي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو هغه دوستان چې تا په دنیا کې ور سره تعلق لیکن تقوادار پکې نه تقوا پکې نه و د خدای خوف پکې نه خدای دې زموږ استاد او د دوستانی د تقوا او د خوف خدا اگر رشتي خپل منځ کې چې الله زموږ استاد په دین نسبت باندې الله جوړيږي دا دوستان وې دشمنان شي ګور مگر چې کوم تقوادار خلک دي هغه به ان شاء الله اغل تم چې په کار باندې راشي نو ګیدرینګ کې داسې خلک چې غي تقوا نشته باغی کې او ظلم کوي او جبر کوي
هغه خلکو سره تعلق نه پکار تکبر کوي غاصبان دي ظالمان دي بے حیا دي زناکار او شرابیان دي دې سره تعلق نه حرام خوار دي عائشہ صدیقہ تپوس کی یا رسول اللہ قیامت کی پکم دا سے حالاتو کی دا سے خبر کم زیرے دا سے چپ پاغذی کی بالکل سوک دا چاہتا پوس نشی کولے وی آو دری زینے یوزے میزان عدل لے چکل دا نیکو تلا درنشی یا دا گناہونو تلا چیدے اغا برشی دلتا شکل کامیابی و ناکامی دلتا تپوس نشی کولے دویم اغا اعمال نامی چی اغا اللہ جل شانہو یو ہوارا ولیو داسی پدی ہوا کی خوری وریشی او ترسو بخیلاس کی چیدے نئی ملو شوی او دریم پولیس رات دی دریو حالتونو کی تحس قسم تپوس دچانا نشی کولے او بل صحابی فرمائی چی دا اللہ نبی زخو ډیر زیات خفیم او ډیر زیات محبت میں دیتا سرا زبد قیامت پا دی سخت حالاتو کی چرت پا کمزی کی تاسو گورا مزا ستاسو نا بغیر زما وقت نتیری گی اللہ نبی او تا فرمائی پا دریو زینو کی بمی گوری اول بمی میزان عادل کی گورا اچزما دا امت اوزان و اعمال تللے کی وزن کی کال تنومنو بیابمی حوض کو سر باندی گوری او کال تنومنو بیابمی پولیس رات باندی گوری بس پدی دریو زینو کی بیوزی کی زتاستا ملو شما نو خدای دی من او تاسو تقوادار جوړ مور او پلار کی چی تقوی نو بچی لاندی تقوادار شي او مور او پلار چی حرام خواری او هغه دنیا بچی لاندې بچو کی کپوی کا سمجھی د دنیا په اعتبار د دین په اعتبار لیکن تقوا خوف خدا مور او پلار کی نشته ده نو لاندې طبقه کی بچو کی پکورنۍ کی پچا کم تقوا نشي پیدا کړي ډیر کم صالح او نیکبخت خلک وي چې هغه متقیانی باقی زمونږ حالت ډیر خراب ده زمونږ تقوا مقوا خراب شوی ده په لالچ باندې او په هرس باندې موږ په وړي دا پسینم لا وکړي دا الله تعالی دې موږ او تاسو ټول متقین او تقوا دار وګرځي خدای دې زموږ او تاسو د معاشره پاک وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنت کو